د وخت راکولو وه دغه راته ووایه چې وزیر اعلی صاحب چې کوم پخواني وزیر اعلی اعظم خان د هغه په مړینه باندې تاسو ورته یې ګډون وکړه څه وایه په دې موقع باندې خپلو خیالاتو اظهار وکړئ او مخکې جی بالکل وزیر الله صاحب یو ډېر قابل احترام شخصیت و د دې خاورې او ډېر لوی خدمت یې کړی و خپل سروس کې ټول عمر یو ډېر ښه ریکارډ یې پرېښی و په خپل پروفیشن کې بیروکراسي کې او موږ غمجن یو د هغه په مرګ باندې خو کلي کې وم چې د واقعې نه خبر شوم او نو موږ نن تعزیت ته راغلي یو یقینا یو ډېر لوی نقصان دی د خاورې دپاره او یو ډېر فعاله ژوند یې تېر کړو د ژوند اخري لمحې پورې یو ډېر اکټیو ژوند تېر کړو زما په خیال ډېرو کمو خلکو ته داسې ژوند په نصیب کېږي نو موږ خراج تحسین پیش کوو دغه ټول خدمات ته چې کوم د دې خاورې دپاره راغلي داود صاحب دغه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا لپاره بل وزیر اعلی چې کوم دی هغه وټاکلی شو په هغې باندې د ځینو سیاسي ګوندونو تحفظات هم دي ستاسو په خیال باندې دغه پروسس چې کوم وشو سیاسي ګوندونه په اعتماد کې وایي چې موږ ونه غوښتلي شو په دغه باندې ستاسو څه ګوره ټیکنیکلي خو په دې کې یو لیکونه داسې مخې ته راغله چې داسې پرسیډنټ د دې نه مخکې چېرته مخې ته نه دی راغلی چې کیرټیکر پرایم منسټر یا چیف منسټر هغه څوک په حق ورسي پهله ځل داسې وشو نو بیا بله څه لار وهم نه سوای د دې نه چې ما هغه زوړ چې کوم پروسیجر دی هغه فولو شي هغه فولو شو باقي د کیرټیکر اوورآل د دې ټول پروسس متعلق زما خپل بطور یو سیاسي ورکر څه تحفظات داسې دي چې باید د 2013 ترمیم په وخت سیاسي ګوندونو دا فیصله وکړه چې یاره د نګران دپاره څه داسې انتخاب پکار دی چې د دوو اپوزیشن لیډرو د پرایم منسټر په سلا باندې یو داسې کس راولي چې هغه دا پروسس نیوټرلی وچلوي خو دلته موږ ولیدل چې د وخت سره جمهوریت هم کمزوری شو نو جمهوري حکومتونه هم کنټرول یو بیا کیرټیکر کې خو بیخي داسې خیر خیریت دي چې کارونه روان دي او بره هېڅ چاته پته نه لګي چې دا لاندې سیسټم څوک چلوي دلته خو کیسه داسې وه چې په دې تېر جمهوریت کې موږ داسې ولیدل چې زمونږ د قومي اسمبلۍ نه به آرډر پاس شو لاندې به چاته دا پته نه لګېده چې د آرډر د چا په حکم پاس شوی دی او کامپیټنټ اتارټي به چې کوم و هغه به یا سپیکر و یا به بل د سټینډینګ کمیټې چیرمین و بهرحال بیروکراسي به هغې آرډر پاس کړی و نو بیا چې د هغې څه تحقیقات پکې دل او دا معلومات پکې دل چې دا آرډر د چا په خوله پاس شوی و نو هغې به بیا کار به شوی و اوس بیا چې کیرټیکر راغی هغې کنټرول کول خو بیا د هغې نه هم زیات اسان و د اسټبلشمنټ دا کردار چې کوم و هغه بیا پکې ډېر ښکاره مخې ته راغی سیسټم به ټول هغې چلولو د لاندې وړنه وړوکي ورته غټ نه غټ ټرانسفر پوسټینګ پر او څونه اډمنسټریټیو ډیسیژنز چې کوم و به هم هغې اخیستل اوس هم دا کار روان دی نو زه خو خپل به طور یو سیاسي ورکر دا ګڼم چې باید په راتلونکي او خپل الیکشن مینیفیسټو کې به هم دا خبره کوو چې د کیرټیکر د سیټ اپ بیخي ختمول پکار دي الیکشن کمیشن نور هم سټرنتن کول پکار دي چې هغه نور هم مضبوط شي په د نورو ډېرو ملکونو کې دا کیسه وي هغه کوم ملک هغه ګورنمنټ یې هغه روان وي خو هغه پاور چې کوم هغه ټول لاړ شي دغه ته الیکشن کمیشن ته نو دا خو د ایکس واي زیډ کار سړی د دې نه پس راشي د پرایم منسټر یا د چیف منسټر په دغه کې بنیادي چې کوم په ډرایوینګ سیټ باندې هغه زموږ اسټبلشمنټ دي داود صاحب دا کوم لیونګ پلینګ فیلډ خبرې چې کوي کوم کمپاس ګوندونه دي هغې هم کوي دا شان نور هم او ویل کېږي چې دا سیاسي ګوندونه را مخې ته شو چې هغه لکه کینګ پارټیز دي ستاسو په دې باندې څه دریځ دی چې آیا تاسو دغه تحفظات لرئ که نه تاسو وایئ ګوره دا خبره ټیک ده دې کې بیخي هېڅ قسمه څه شک نشته چې لیول پلینګ فیلډ خو نشته زه بله ورځ چمن ته تلمه پرلت ته په کوټه کې زه پولیس حصار کړم واپس یې راولېږم د دې نه یو هفته مخکې زه باجوړ ته روان وم هلته زموږ کنونشن و هغه ډسټرکټ انتظامیه هلته زموږ ملګرو کوم چې بیخي یو نوی تنظیم جوړولو او هغې منې کړل هغې باندې پابندي ولګوله او هغې اکټیویټي ته پرې نه ښودل نو لیونګ پلینګ فیلډ خو نشته خو لیونګ پلینګ فیلډ و کله د پاکستان خو سیاسي تاریخ داسې پاتې شوی دی چې دلته خو د الیکشن نه مخکې هم انجینیرینګ کېږي د الیکشن په ورځ باندې هم انجینیرینګ کېږي د الیکشن د ورځې نه پس هم پولیټیکل انجینیرینګ کېږي او د دې پولیټیکل انجینیرینګ په نتیجه کې دا نن د ملک کم ځای ته راورسېدلو دا تاسو په مخ کې دی چې مطلب معاشي طور
کولاپس طرف ته روان دی. سیاسي طور ستا پوزیشن دغه دی، پارلیمنټ ته بالکل ډسفنکشنل کړو، نوره بیوروکراسي دې بیخي ډسفنکشنل کړه، سیسټم دې چلیږي. او که دغه تسلسل مخکې هم دغه شانتې روان وي، دا نظام به کېني، دا ملک داسې نشي چلېدی. اخري پوښتنه کوم چې اکثر په دې قام پرست سیاسي ګوندونو باندې یا خصوصا په تاسو باندې دغه ګوتې اوچتېږي چې یاره د کوم افغانستان تلونکو کډوالو دغه کومه پروسه روانه ده، په دغه کې ستاسو ډېر واضح دریځ دی چې هغه ښکاري. خو دلته کې ویل کېږي دا چې دا په قانوني توګه باندې دلته کې میشتو او هلته کې امن راغلی بقول د دوی چې اوس هغوی هلته کې لاړ شي، خو تاسو وایئ چې یاره دغه ورسره زیاتې کېږي. دغه تاسو څه جواب وایئ؟ ګوره دوه کیسې دي. یو خو د دې په خپل سټیټمنټ کې کانټرډکشن دی. د دې چې کومه خبره کوي چې هلته امن راغلی دی، نو دا نن پرون چې د دې آصف دراني صاحب بیان راغلی دی که نه، چې زموږ د ټي ټي پي او د امارت اسلامي په منځ کې چې کوم تعلق دی، دا زموږ دپاره یو ډراونه خوب دی. دا په ټریبیون کې دا یو اخبار کې یو سټوري راغلی ده، نو دا خو په خپله دې دغه کیسه کانټرډکټ کوي چې داسې کیسه نشته چې هلته امن راغلی دی. هلته چې په تیر پولیس کې څوک پاتې شوي وي، په تیر حکومت کې څوک پاتې شوي وي، هغوی د ژوند ته خطره ده. بل مونږ خو سپریم کورټ کې یو کیس هم کړی و، هغه هغوی بدقسمتۍ سره واپس کړو. او هغې کې دا خبره مونږ تپوس کړی سپریم کورټ نه چې سپریم کورټ ته د دې خبره واضح وضاحت وکړي چې آیا د کیرټیکر سره دا مینډیټ شته هم چې دا دونه غټه فیصله وکړي؟ آیا د 45 کالو نه چې کوم خلک دلته پراته وو، د هغې بیرته واپس لېږلو چې کومه فیصله وه، دا د کیرټیکر اختیار دی؟ د ده اختیار خو صرف دونه چې ته په الیکشن کوې، الیکشن پروسس کې چې کوم ایڈمنسټریټیو میجرز دی هغه به ته اخلې. نو دا د سره اختیار هم نه دی. بل په دې کې به د افغانستان ګورنمنټ ته ان بورډ اخلې، په دې کې به ته UNHCR ان بورډ اخلې، او دې کې الریډي یو ټرایپارټایټ اګریمنټ شوی هم دی د نواز شریف په وخت کې چې په هغې کې افغانستان حکومت هم و، پاکستان حکومت هم و، او UNHCR هم وبګې. اوس هلته نه یو نماینده حکومت شته او نه ته چې کوم د نماینده حکومت دی، نو په کوم بنیاد دونه یوه لویه فیصله ته اخلې؟ بل ایلیګل ته څه ته وایي؟ دې کې ډېر خلک داسې دي چې پیوار کارډ دي، ورسره ډېر خلک داسې دي چې هغې سره افغان سټیزنشپ کارډ دی، هغه دې ادارو ورکړي دي، UNHCR ورکړي دي. او اوس چې د 15 اګست نه پس چې کوم خلک راغلی دی، هغوی هم رجسټرډ دي د UNHCR چې کومه یو NGO ته یو کار سپارلی دی، شار په هغې سره دا ټول رجسټرډ دي، او هغوی دلته د پناه درخواست الریډي جمع کړی دی. نو موږ د سپریم کورټ نه د دې شي غوښتنه هم کړې، شاید تاسو د دې شي وضاحت وکړئ چې دا خلکو واپس لګولو تاسو سره قانوني اختیار هم شته او د دې حکومت سره که نشته. بله خبره، اسلام آباد های کورټ یو ججمنټ راغلی دی، په هغې کې هغې ښکاره دا خبره کړې ده چې کوم بین الاقوامي قانون که ته پرې د سخت نه کې، خو بهرحال یو بین الاقوامي قانون دی، هغه ته تابع د هغې منلو. ما سره د خارجه امور کمیټي وه، د هغې نه مونږ کلیرلی دا ریکمنډیشن ورکړي وو، د هیومن رایټس کمیټۍ نه دا ریکمنډیشن ورکړي وو چې پاکستان باید ریفیوجي کنونشن ساین کړي. نو چې کوم متعلقه فورمز دي هغې طرف نه هم دا ریکمنډیشن تللی دي، د ستا د عدلیه فیصلې هم دي، خو دا چې هر څه روان دي دا غیر قانوني روان دي. داود صاحب اوس چې کومه خبره د دې پښتون روایات راځي لکه درېیمه نه ده پوره، خو د هغې به دغه چې کوم وزیر اعلی دغه شو، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ او دلته چې داسې څومره پیښې شوي دي لنډو وختونو کې، نو هغې کې زیاتره چې کوم دی نو افغان ملوث په نظر راځي، نو دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ او دا کوم بیانات چې او کوم بیانونه چې ګوره دې کې دوه کیسې ده. کم افغانان چې دي ټرین کړي دي د افغانستان د جنگ لپاره، او کم خلک چې دي افغانستان ته جنگ لپاره ولېږل. 95,000 والا خبره ده، زه درته خبره کوم، دا چې 20 کاله کم دلته پراته وو، دا د امارت اسلامي سره چې کوم تړلی نیټورکس وو، دا یو ځای بل ځای د میرانشاه نه واله تر د کوټې پورې، تر د چمنه پورې، دا ځای په ځای چې دا کم ټریننګ سنټر وو، او دلته نه هغې سپلای کېدل، هلته په افغانستان یې ور وتپل، او بیا د هغه خلکو په نوم باندې دلته ټي ټي پي یا نور چې کومې ډلې دي هغوی بیعت کړی دی. اوس کم د دې مشرتابه ده، کم د دې برینز دي، هغه خو اوس هم پروټوکول انجوای کوي. د هغې یو رسید چې کوم دی په هغې باندې چې هلته نه کم خلک راشي، هغه تر کراچۍ ځي، هغې نه هېڅ قسمه تپوس هېڅوک هم نشي کولی. پرابلم دا دی چې د عام غریبان افغانان دلته چې چا مزدوري کوله، دلته چې چا رړې لګوله، اوس ګوره دا خو موږ په دې وار اون ټیر کې دونه تجربه وشوه چې د ټوټل پوره کولو دپاره په هر چا چې هر قسمه الزام ولګولو، بس دنیا ته دا وښایي چې وره دا عمل دلته شوی او دا هم د مکه شوی او په دې کې دا کس ملوث و، د هغې نوره هېڅ قسمه انویسټیګیشن نه وي، بس هغې باندې هغې ځان خلاص کړي. ښکاره خبره ده چې کومه د امارات اسلامي لیډرشپ دی هغه اوس هم د هغې فیملیز په اسلام آباد کې دي، په پېښور کې دي، په کوټه کې د هغې ښه ټیک ټاک دغه پروټوکول انجوای کوي. د دې په لاس باندې ټي ټي پي بیعت کړی دی.
نو بیا شل کاله موږ ورته ووایو چې دا یو شی دی دی به وایي نه ګوډ ځان نه دی بیټ ځان نه دی اوس هم د دې حکومت په خپل هغې چارواکي وایي چې نه دا خو یو شی دی دې چې کله مذاکرات کول موږ به ورته دا وایو چې یاره دا مذاکرات چې تاسو کم کوئ او تاسو ګرنټر چې کم دی هغه امارت اسلامي اخیستې د هغې په خپله په دې کار کې ملوث دي نو هغې خلکو نه ته ګرنټي څنګه اخلې موږ ورته وایو چې دا شی به دلته نور هم سیوا کېږي نو چې داسې سیوا کېږي نو باید دا کار تاسو ونه کوئ هغې بیا مذاکرات هم وکړل اوس دا دونه تباهي چې وشوه دا دونه دلته چې بدامني راغله اوس دې وایي چې نه خبره غلطه وه نو چې کومه خبره غلطه وه نو دغه چې چا پالیسي وه باید هغه خو دغه یو کریمینل نیګلیجنس دی څه وړه غلطي خو نه ده باید د دې خلکو احتساب وشي داود صاحب لکه سوشل میډیا دور دی نن سبا خو ډوز ویوله نو بس هغه غټ سیاستدان هم دی او بد دي اوس دا جنرال مبین چې دا کوم بیانونه ورکوي که نه نو دې وخت کې د دوو دغه ترمنځ یو ډېره فاصله را پیدا کېږي ګوره داسې کار دی غیر سنجیده خلکو ته چې تاسو سپیس ور نه کوئ نو هغه به په خپله ایرلیونټ شي زما دا جوړه جواب